ورنه پچار خدا وای چې زه یا زړه راغلی وای خو چا یې چې لایلو یادو یورونی ډیر دي د پښتانه در جوتای مسائل دي په هر ځای نشي ا د چمن نه روخلا تر بجوړه پورې هر اوریز دغه ریاست دغه پښتانه سره داسې ناروا کوي میژای ډیر به انتها وځپولي د خپل وسایل نه د خپل د هر غاټه د هر شینه داسې خلاص کړي چې دا په نسل کوشش ورودري میژا کچیر په بنل اقوامي سطح باندې د نسل کوشي کیس جامع کی نو په میژا باندې دا بالکل دا خبره لاندل نسل کوشي ورې دا ته نه یي چې تو ور زوړ یې مړکا ور زوړ چې مړاوي هو دا ختم کیږي نه کومینا نه ختم کیږي کله هو په جاپان شه امریکا رو چګا شوا اټم بامینه ته وچاول ترویسا پورا پټولا غټه کچيره واصله دو چې یګنا سلکولا خو پمزکا بندې شین بیٹای نه کیږي نو هغه اټم بم دی اټم بم یې په وښتي جاپانیون یې بیا ختم نه کړل نه نه دوی د کرونا په باندې دي او نور هو د ډیریږي کوم نه ختم شوی دا نسل کوشي یې سستا نسل کوشي دا ته یې چې تو هغه سیاسي فعال چې هغه په دغه مسایل باندې پیښو پابند ژغېږي دا د میان ځنه یوسا د سرمایه‌کار چې څه پیسې در لري یې نه اخلص کوي پیسې نه ورنه د میانار خیل د تکوم دغه خو عمرنا میژه هلاري چې کله همیشه ماکل تر غولي دغه میژه په خپل سترګې هلي دی د میانار خیل کوم د میژه په ماسیدوک شي یا داسې قبیله وا چې هغه څه درڅې لارل چې چیرې چاته دته سرمایه‌کاري وکړو چیرې څه داسې کاروبار خلاص کو پرې 15 کاسه شپږ کاسه نور هم مزدرا شریکو او شو زبردست یعنی یو وخت کې کوله نو زه دغه په دغه بنیاد یایم چې دغه خلک نسل کوشي کچېره کیږي نو هغه نسل کوشي چې زه دا هو یایم چې میانار خیل کوم ته ته به یې ورسولې دو نو تو دغه د مجه نسل کوشي کړی ورنه زه خدا نه یایم چې میژه او په داسې صورت کامیاب شي چې میژه هغه پیکیج چې هغه میژه په سنټ شمه هم باقاعده په لیکل شوی جمع کړی دی چې دوی ته د یو کور په بنیاد د هسپتال کې دی زه ورته کوم چې 4 کروڑ روپۍ هم کامې دي دا هغه پیسې چې دوی د حق جوړیږي دا هغه ودی ته ورسو زه دا یایم چې څنګه په خدای په قرآن شي فرمایي او په زمونه باندې قسم وخلی چې دغه انسان په خساره کې دی او هغه سړی چې شامل کوي او د حق وینا کوي هغه یو پښتای کم از کم دا د حق وینا خو زه په هر زوشه وکړم نن حالات د پټیرا د پښتونخوا داسې عجیبه غونډه راوندي چې پښتون قوم نه یې غوړ کاروبار وخسته پښتون قوم د پراپرټي کاروبار کولی د ډیفنس سوسایټي جوړې کړلې پښتون د ترانسپورت کاروبار کولی آیا ځنه وخاصلي ان ال سی تی اور کړل شای د پښتون قوم د کنسټرکشن کاروبار کولی یعنی د مختلفو شیانو جوړولو کاروبار یې کولی اف دبليو او روغلا او یې تاسو مارکیټینګ لکه زداګه جوړ کړی دی د پیسې 500 ارب روپے ورته رسیدلې دي هغه روپے باندې د دانه مارکیټینګ جوړ کړل او دغه مارکیټ یې چې کیم جوړ کړی دی هغه پسترګې ته ډېر خوښ لیدل شي صفه لیدل شي دغه چې تصویرونه او بوسه هډر شو لیدل شي چې څوک ورته رواله هو ډېر متاثر شي چې دا هو کسه یارا یو مارکیټ په میان شي پارکینګ او دا فوټ پاتھ او دا روډینا دغه شای د خپل پروجیکټ چې دغه دای کامیاب ورته وشي د دنیا ته چې چاره پیسې په وخت دي چې موږ داسې جنات ورته جوړ کو او هغه پیسې باندې دای حساب شي د یغه پورې دغه هر شي داسې جوړ کړل نور یا دغه کله د مقصد نه د پته شوی چې د خلک څخه کاروبار جوړ شي یا خلک څخه ګټه ورس او کچېره دغه خیال وای نو چې ته د دره 40 روپۍ باندې وګټلې پداش
د اف ډبلیو دغه ټکا وکړله په اربین روپۍ یې وګټلې په ساوینه اربین روپۍ یې وګټلې خو ورکړې نه 4-5 اربه یا 6 اربه یا 10 اربه هېڅ خبره نه دو دا د کوم ته ورکړه چې د چا په میله شي جوړ ورنه د میژنه ژوند هغه هر اثر دی د ختم دغه چې موږ خپل وطن ته روغللی په څو خواشو د میژ خپل بوغینه د میژ خپل ونه د میژ خپل میله هغه خرق پر کورینه دغه مخمخ چې د ویز نن یوینه چې غورینه په شوی دي دغه میله میژه ته د ژوند احساس ورکو تا د ژوند احساس دې د میژه د ختم د مینارخینه نه خو داسې ختم کو چې د وی خاطلی تل نشي پاتې نه لګ وسه سم درته یایو چې یعنی میژه هو د میژه ته نږدې کلی دی وغاته یعنی میله رنګ دي نو زه ته مو ته هغه فیلینګز هغه احساسات د کلی چې هغه مخ شوي هغه نه ودرېږي خو زه بیا فکر کوم چې مینارخیل کوم څرنګه فیلینګز لري او څرنګه احساسات لري چې یګه خو هغه بالکل نقشه بدله شوله هغه هر شی ختم شول نو وروڼو د دې د سره ودرېدل دا د میژه په ټوله غوټه زموري جوړیږي دغه ژوند په داسې نه تېرېږي چې ورته ووایې چې یعنې د مو ذاتي ژوند څرنګه دی که چېرې موږ په ذاتي سوچم پې وکړو وروڼو ذاتي ژوند باندې په ذاتي ګټې باندې قسم دی که د زون ګټه وکړو او قسم دی که د کوم ګټه وکړو ذاتي ژوند کله هغه ګټه کوم ته نه راوړي اجتماعي ژوند کوي د اجتماعي ژوند د پوره وداري د یو بل سره اتفاق اتحاد دا په ټوله غوټه وسله د میژه سره نن د میژه سره هېڅ نشته نوره نو وروڼو د خپل د قوم د ګټې د پوره هغه چې څوک هدای د کیمې حسیمې دی پښتون چې د کیم زوی هدای میژو وچ ورسره داري ښه په جوات ورسره داري دا په پټې خولې باندې همیشه میژه نقصاني واخیستې دي نقصان نه علاوه داسې ګټه شته دی نه څه چا درته ژوند داسې تېر کړه څومره خلکو چې یعنې هغه یې مړ هم کړه هغې هر شی نقصان هم وکړه او پټه خوله هم په تشول کېدی شي نن هم پټه خوله وي په پټه خوله باندې هېڅ نه کېږي که چېرې د څه ویل خو خدای پاک هغه درنه پیروزي وي د مخلوق درنه هم پیروزي وي او د دنیو د چېرې اور وي خبرو پاته ورته ولګي چې څه لګیا دي او که چېرې په پټه خوله سره پوتې کولي په پټه خوله خو دغه ځناور شپله پېږي نو موږ خو ځناور یي نه نو د موږ خبرو څرنګه د دنیو ته پته لګي نو خبرو کوي په هر زوی د خپل قوم سره په هر صورت دارېږي که کومه خبره وکړه چې یعنې دا قرباني د موږ ذبیره نه کي دا هېڅ قرباني نه دغه زه اوس ته دا وپوښت کوم دا ته د قربانۍ ما ورته وایي دا قرباني نه ده قرباني وکړې وي چې کله د عالمزب سری در باندې وشي چې په کوم باندې سار ویر کړو ولو بیا وي چې قرباني یې وکړه نو د میژه د غورځنګ نن زه د منظور پښتین د مشر په وینا باندې هو د ده په نمایندګي باندې هغه درته راغلی یم انشاءالله چې هغه څرنګه ټایم ونده کړو دا ته تاسو ته حاضرېږي تاسو ته کښېني او باید علاوه چې میژه د تاسو اوس کوم زوی پوره رسولی شي قسم دی نو شپه کسي نو ورځ کسي تاسو ته راویلوري ډېره مننه